نظام اسلامی از امارت اسلامی حمایت کنیم. ما از نظام اسلامی حمایت میکنیم، خوشحال هستیم به خاطر که موسیقی ها گم شده و مردم همه کلگیشون خوشحال هستن. ما هم حمایت میکنیم از امارت اسلامی و از نظام اسلامی. به خاطر باز شدن نهادهای تعلیمی چی میخواین از امارت اسلامی؟ به خاطر الحمدلله باز است و خوشحال هستیم. مکاتب عمومی خطابان بند است، باز میشه ان شاء الله. چیزی که ما می‌خواهیم باید از اون داشته باشیم. بدون معمولی که الله تعالی از ما راضی می‌شود. ما اسلام می‌خواهیم، ما امارت اسلامی را می‌خواهیم، ما حجاب اسلامی می‌خواهیم. از امارات چی می‌خواین در قسمت درس تعلیم؟ از امارات می‌خواهیم که مکتب‌ها را بند نکنه. درس ما به خواهرانی که برادرانی که ما که درس می‌خوانیم نباید با درس ما مشکل داشته باشه. درس داشته باشیم، درس بخوانیم، هر طبق قانون اسلامی باشه، با حجاب باشه، اسلام مراعات کرده شود. و حکومت اسلامی می‌خواهیم که حکومت ما اسلامی باشه. هر حکمی که میکنه از قرآن و حدیث را میگیره، حکم میکنه، قرآن ما را پیشرفت بکنه و رسول دینی را پیشرفت بکنه. ما نمیخوایم با مشکل مشکل نداریم. پس مطابق شریعت اسلامی زندگی کردن و حجاب اسلامی را بالای خود تطبیق کنید و همچنان زنانی که چی میکنن کاسیات و عاریات د خپل حجاب اول د خپل حجاب مراعات کړي، د خپل درسو کې کوشش وکړي ترڅو موږ هغه څه دې شرایط خرابه شرایط کې موږ درس وایو بعد موږ آینده کې یو څه جوړ شو. او څوک چې بې حجابي کوي، څوک چې هغه کوي خدای پاک یې هغوی نیست پیدا. پس مطابق شریعت اسلامی زندگی کردن و حجاب اسلامی را بالای خود تطبیق کنید. این استثنایی است که در قرآن موجود است. زینت تو آشکار باشد. آشکاری که من تو حجاب و ما را کامل کردیم، از زمانی که من تو بدون نامحرم از خانه خارج نشدیم. نن چې کومه جلسه او کومه غونډه دایر شوې وه، دا د تعلیم او تربیه د بخش د خوا نه وه. په دې کې سلاو نجونو د مکاتبو او د مدارسو شرکت کړی و. دوی دا خپله پالیسي وښودله چې موږ د امارت اسلامي نه ملاتړ کوو او موږ شرعي لباس او غواړو او موږ همیشه د امارت اسلامي نه دا غواړو چې زموږ مکاتب او مدارس داسې برحاله وي. نو په دې اړه باندې دوی دا ډېره خپله خوشحالي څرګنده کړله او تعلیم او تربیه بخش انشاءالله ډېر مستقل او په ښه رول کې دوام لري. دوی د حرکتونو د راوتل موږ ستایو او دې ته موږ نه ورته ویلي دي او دوی خپله دا ابتکار کړی، خپل راوتلي دي، دا حرکتونه یې کړي، دا حرکتونه موږ دوی ستایو. الله دې د اجر ورکړي، الله دې قربانۍ قبولې کړي. دوی زموږ خویندې او میندې دي. انشاءالله موږ به کوشش وکړو دوی ته کاري زمینه مسؤونه او درسي چارې درسي زمینه چې موږ داسې مسؤونه زمینه ورته برابر کړو چې دوی خپل درسي چارو ته ادامه ورکړي او خپل کار او فعالیت په مسؤونه توګه وکړي. انشاءالله بیخي مطمئنه اوسېږئ. په هغه کې موږ پوره کوشش کوو. په لوړه سطحه باندې هم په دې پلان باندې کار روان ده چې درسي چارې د دوی منظم وي او کاري چارې هم انشاءالله موږ کوشش کوو چې داسې یو مسؤونه هغه ورته وړاندې کړو ساحه د کاري فعالیت چې دوی خپل فعالیت خپل کار وکړي انشاءالله. پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره